ये जो ट्रैक सूट वाला था वो कैप्टन कर्नल शेर खान था और उसकी तारीफ खुद 8 वाले कर रहे हैं कि बड़ी बहादुरी से पाकिस्तानी अफसर बिल्कुल जी। और मैंने उसके मेरे जो एकदम मैंने यूसी साथ आपने बात की जनरल साहब से जी, मैंने बोला कि ये जो बहादुर है इसे बड़ी बहादुरी से लड़ा, चाहे कुछ भी हो हमारा दुश्मन है जी। मैं एक चिट इसके जेब में डालने लगा हूँ जी, इसकी साइटेशन लिख के। क्या बात है। और वो साइटेशन मैंने सिर्फ ये लिखी कि कैप्टन कर्नल शेर खान ऑफ 12 NLI has fought very bravely जी, and he must be given his due recognition। मेरे को बहुत खुशी हुई जब मेरे को पता चला कि उसको निशाने हैदर जी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है वो दिया गया और उसके फादर ने जी आर्मी को थैंक्स किया। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। عرفان افریدی او د ضلع خیبر سره تعلق لرم او یو سماجی کارکون یم چې بالکل مونږ پښتانه چې کوم یو د کرنل شیر خان په یو مجسمه کې مونږ ټول دنیا ته بهادري وښودل شوې وه، خو دغه کسان چې کوم نو مای والا هغه زموږ کومه بهادري وه مونږ به ورته کتل نو مونږ ته به خپله بهادري احساس پیدا کېدو، مونږ به وایو چې واقعي مونږ پښتانه بهادري او مونږ خپلو پښتانو دا مجسمه دا بهادري زموږ د کم د کلتور د ثقافت نشانی و دا مونږ خپله ختمه کړه، خو عدالت ته دې پکار دی چې کومه دې کې ملوث خلک دي هغو ته دې کړک سزا ورکړی شي۔ السلام علیکم، زما نوم عثمان دی او ډسټرکټ خیبر نه تعلق لرم۔ کرنل شیر خان مونږ ټولو ته پته ده چې یو غټ نوم لري، زموږ د پاکستان لپاره یو لویه قرباني ورکړې ده او په ټول په نړۍ کې هغه یو لوی مقام لرلو، څنګه چې 9 مای باندې دغه د مزار کومه بېغرمتي شوې ده دغه چې مجسمه غورځولې وه، نو د هغې چې څومره هم خلک کوم چې په هغې کې ملوث خلک وو اوسه پورې هغه خلک آزاد دي، نو زه د سپریم کورټ چیف جسټس نه د های کورټ چیف جسټس نه چې څومره هم ادارې دي په پاکستان کې د ټولو نه یو اپیل کوم او مطالبه کوم چې دې خلکو له دې سزا ورکړی شي، یعنې پاکستان به سټیبل کېږي کله هم نه، سبا به هر څوک راځي هغه به دا قسمه چلونه کوي او آزاد به په پاکستان کې ګرځي۔ زما نوم شفقت حسین دی او زه د خیبر لا کالج سټوډنټ یم۔ یقینا کرنل شیر خان چې دی زموږ لپاره یو ډیر بهادر کس و، د پاکستان په تاریخ کې ډیر بهادر کس و، هغه نه بلکې صرف د پاکستان لپاره بلکې د پوره پښتنو لپاره یو هیرو یو لیډر و، هغه قربانیانې چې دی هغه داسې قربانیانې وي چې د هغه لپاره دښمن هم ښه الفاظ استعمالوي چې دته د نشان حیدر میلو شي۔ زمونږ په 9 مای باندې چې کومه واقعه پیښ شوې وه چې په هغې کې د کرنل خان مجسمه هم خلکو پرې نښوده، یقینا ډېر د افسوس مقام دی چې تر ننه پورې ما هغه خلکو ته څه قسمه سزا میلو نه شوه چې کوم زموږ د یو هیرو د مجسمې پرېښودو هم هغو پرې نښو مجسمې۔